محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد रियाज़ उस-सालिहीन की हदीस नंबर दे 1433 नंबर 1633 नंबर वअन्हु रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दमख की हदीस पशान दा हदीस मुबारकम द सय्यदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत थे मशहूर सहाबी दे खपल नाम अब्दुर्रहमान दा और अबू हुरैरा बांधी मशहूर शवे अल्लाह पाक दी राज़ी शी अल्लाह पाक दी द खपल ज़ान नाराज़ी की अल्लाह पाक दी ज़मास्ता व द टूल उम्मत द तरफ न बेहतरीन बदली वर क़ाल अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु फरमाइली दी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेली दी इरशाद फरमाइले दे वे मा सिनफान मिन अहलिन नार दो किस्म खलक दी दो ज़खियान दी अल्लाह दिमती उसल नबी अलैहि सलाम से फरमाई दो किस्म खलक दी दो ज़खियान दी और अल्लाह दी मंगूसा थी लम अरहुमा नबी अलैहि सलाम फरमाई लामा लिदली नदी लामा लिदली नदी रिश्तिया दा नो چې دا कम दो किस्म खलक जिक्र कोي उस रस्तو दी हदीस की कना नो दा खो पाक दौर की नो सवाल دا چې नबी अलैहि सलाम लिदली ندی او بیان یې چې دو قسمه خلق دی او دو ځخیان دي جواب دا چې دا حدیث د معجزات نه دی پیشنګوئی الله پاک نبی علیہ السلام خبر کړی دی چې آخر وخت کې به داسې دو قسمه خلق هم پیدا کیږي او سیو فرمایل چې دا کم قسم خلق دي دو ځخیان دي الله دې دوزخ نه بچ قوم یو هغه خلق دي معهم سیات دي سره با کوړی وی کوړی پلاس کی ډنډې به ورسره که اذناب البقري لکه د غوا د لکې عمره د غوا د لکې پشانی به ورسره ډنډې به ورسره چوکي به ورسره کوړی به ورسره او دا خلق به ظالمان بے ترس به بے رحمه بے ترس خلق به ډنډه او زور به لاس کی څوک به ورته سویل شي نه یضربون بها الناس ټول خلق به وهي غل او ساس ته بنه ګوري شریف او رزیل ته بنه ګوري خسړی ته بد سړی ته بنه ګوري خو چې ګوري بل غرب ولا به اخلاصي ولا پويږي نو چې دا سوق دي ولا نه پويږي نو یو دا قسم خلق دی نبی علیہ السلام فرمایي دا پیدا شي او بد قسمته سره زمونږ دا سي دور دی چې ای کی دا پیدا شي وی دي داشتا ها ونساء او دویم کم قسم خلق دی زنانه بی زنانه کاسیاتن جامی بیوی فعاریاتن بربندی بی جامی بی پا وجود وی خسبی بربندی بی پشتو جامو کی با بربندی وضاحت بیوایو ددوار ممیلاتن ردی سڑی بزان تا مائلکای مائلاتن او دی بم پردو سڑو تا مائلی رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة کپری بددی سرونه نه سرونه ادي کپره با د بختی اوخه د کوپ پشانتی وی یعنی نور شیان به ور سره غټ کړی او دا بوده به جوړ کړی بوده په پیژنې بوده به جوړ کړی لا يدخلن الجنه جنت تبنز ولا يجدن ريحها ونبت جنت خوشبو محسوسه کی جنت بوی بم پیونه لګي او حالانکه وان ريحها لا يوجد من مسيره كذا وكذا د جنت خوشبو خود دومره لري زینا محسوسيږي مطلب دا چې دی الله تعالی د جنت په خواب نه تیری لري به تیوي رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی او بیا په خپل امام نووي رحمت الله علیه د دې وضاحت اوس کوي معنا کاسیات د کاسیات یو معنا دا ای من نعمت الله د خدای پاک په نعمتونو کې بډوبي وي دا زنانا وعاریات من شکرها داغه د نعمت دغه نعمت د شکر نه با عاری وي اوسګاری به خالی وي په نعمتونو کې بډوبي وي او د خطا نه به شکر الحمدلله په خلنه راځي
دا خو نبی علیہ السلام د آخر زمانه د زنانو حال بیان کړي والله مونږ نارینه هم داسې یو زه ځان له یو 15 منټه وباسه یو کم نعمتونه چې الله پاک تعالی درکړي دي مال راکړي راځي چې په سوچ پورا کړي دي کني دي مړه نه به راکړي دا او دا خیر دې زه به در باندې غاړه خلاص کم شکر هم درته خیم شکر څه ته وایي ما مخکې بیان کړی دی زه ګوره که چا جواب را شکر څه ته وایي مړه تاسو یادوئ نه که نه یار یعنې ما درته ویلی دی چې اوس مې شروع کړو که نه تاسو بیا زما د خولې نه والې او بیان بیا کوي خو تاسو دې خبرو ته والله پام نه وي بس ثواب له کښېنئ نو ثواب خو هم کېږي خو د ضرورت په نیت باندې کښېنو دغه هم صحیح دی خو ما چې کوم بیان کړی دی که نه او څو ځل مې راته بیان کړی دی کېدای شي دا کوم ملګري چې غایبانه زمونږ دا درس اوري هغوی له به ورځي مو هغوی به څوک 400 او څوک مردان او څوک بډه بیره کې دا به وایي چې والله ښه ورته ناست دا موږ له راځي او دوی له نه ورځي هغوی به هم زور زور کوي کېدای شي نه به ورځي والا دا یو تعریف دی صحیح دی خو چې زه ته کوم تعریف یادوم دا دی ګورئ ښه کوم نعمت چې خدای راکړی دی په دې به الله راضي کوم آسان دی شکر څه ته وایي سترګې نعمت دی که نه دی ووایي او لوی نعمت دی دی که نه دی لوی ډېر لوی نعمت خپل پردی لوړه جوره رنګونه مختلف دا پې وینو نو د دې شکر دا دی چې په دې باندې به زه هغه قتل کوم چې الله پې خوشحالېږي دا ماله چا راکړي دي نو زه به پې الله خوشحالوم او راځئ سوچ وکړو مونږ څنګه چل کوو ټوله ورځ غوږونه نعمت دی که نه دی لږ درانه شي یا کاڼه شي که نه بیا به پته ولګي ژبه پوزه دماغ غاښونه لاسونه خپې زړه والا کم کم به یادې نو شکر څه ته وایي الله پاک چې کوم نعمت راکړی دی هم په دې به الله خوشحالوم نو نبی علیہ السلام فرمایلی دي وایي زنانه به په آخره زمانه کې دا زنانه چې دي ښځې دا به په نعمتونو کې ډوبې وي خو شکر به په خوله نه راځي شکر به نه ادا کوي یعنی کوم نعمت چې الله ورکړی په دې به الله پاک نه راضي کوي داسې وخت به راشي او زه خو وایم زنانه خو څه کوي چې اوس خو مونږ سم شوي یو نارینه هم د شکر نه عاري شوي یو دا اعلی شکر دی چې دا کوم مې بیان کو بیا خو به نه هېرېږي که او دویم نمبر شکر ادنا شکر دا دی چې نعمت الله پاک راکړی دی که نه نو بې خونده یم الله پې نشم راضي کولی خو د الله دشمن هم پې نه خوشحالوم سوچ پې وکړئ نعمت الله راکړی چې هغه اندروني نعمت دی که بیروني نعمت دی د مال په شکل کې دی که د اولاد په شکل کې دی او که د هر څه په شکل کې دی چې الله پې نشم خوشحالولی نو د الله پاک دشمن چې دی که نه هغه څوک دی هغه هم پې نه خوشحالوم دا هم شکر دی قرآن شریف ته په سترګو نشم کتی مور پلار ته نشم کتی بیت الله شریف ته نشم کتی جومات ته د امام چهرې ته یتیم ته نو داسې کار وکړم چې پردو تور سر وکړم پې نه ګورم که نه او ناشکري څه ته وایي نعمت راکړی الله دی او خوشحالوم پې شیطان نعمت راکړی الله دی او خوشحالوم پې شیطان نو نبی علیہ السلام فرمایل چې آخره زمانه کې به زنانه کاسیات وي کاسیات دا مطلب چې په نعمتونو کې به ډوبې وي په نعمتونو کې به پټې وي شته نعمتونه که نشته دی دا زه اکثر یو خبره کوم بې ادبي دې معافي که زمونږ چې کوم مشران پلاران او نیکونه وفات شوي دي که هغوی کفن په غاړه الله را ژوندي که وراله نو دا خپل کور او کوڅه او ډیوډۍ به ترې خطا شي که نه به خطا کېږي اب وایي دا زمونږ کور دی او که نه او دا دومره رنګونه او لیټونه او ټیلونه او سیلینګونه او قالینونه دا خو نه بابا د ستا تګ نه بعد په مونږ الله ډېره راته راوستې ده ښه او بچې شکر هم څنګه دی دا څه ته وایي بابا شکر خو مونږ نه پېژنو نو به لیوني شي ولاړ به شي هغوی به وایي چې مونږ خو به په چټو کې ټماټر یا مرچکې وټکولو او هغې سره به هم سړه روټۍ وخوړه او د منګي اوبه به هم ورپسې وڅښلې په شکرونه به شکرونه او شکرونه به نو به لیوني شي او تون نالک به په مونږ ووایي چې دا د خدای دا نعمتونه وګوره تاسو سره او دا نمک مردارۍ او ناشکرۍ مو ګوره دا ستاسو څه باندې څه چلو شو وقیل او بل معنی دا د معناه تستر بعض بدنها وتکشف بعضه اظهارا لجمالها ونحوه د کاسیات عاریات بل معنی محدثینو کړی دا اخره د معنی کې به داسې ښځې روځي چې په نیم بدن به جامې اچولي وي اغوستې وي نیم بدن به بربنډي چې خپل ښایست ورکې ښکاره کړي دا جامې به دې له اچوي چې خپل حسن ښکاره کړي د جامو چې کوم مقصد دی به ترې خطا شي د جامو مقصد څه دی زه شکر دی دا خو ټولو ته معلومه ده چې بدن ورکې سي پټي نو جامو کې 3 کارونه پکار دي نو هله به بدن پټوي ډبلې پلو اوږدې غلط مې ویل تاسو وایي چې کوم حیاناک دي په هغې دا 3 واړه ټکي ډېر ښه لګي ډبلې اوږدې پلو بس نور مخکې نه ځو بیا تاسو خوند مله یار چې اوس تنه تپوس کوم چې اوس څه حال دی نو هغه تاسو ته معلومه دی
شرم پکار دی د ښځو لخوا او د هغې نه زیات د دې د نارینه له چې بس په وچه ځمکه ډوب شي. وقیل تلبس ثوبا رقیقا یصف لون بدنها او بله معنی د کاسیات عاریات دا کړې ده چې داسې باریکه جامه به یې اغوستې وي چې د بدن رنګ به ترې نه ښکاري. نو نبی علیه السلام چې څه ویلي دي رښتیا شوي دي، موږ بدقسمتو باندې که نه دي هغه بدنصیبه موږ وختو. هغه وخت کې نبی علیه السلام او صحابو داسې خلک نه و لیدلي چې زنانه به یو جامه به یې اغوستې وي او بدن به هم ترې ښکاري. اوس چې موږ او تاسو د ماشو دپاره کومه جالی استعمالوو که نه هغې نه جامې جوړوي. او دا چې کوم بین الاقوامي کنجران دي که نه په دې موبایلونو کې او ټیک ټاکو کې او د ډرامو کې راځي، څه هندوان دي څه یهودیان دي هغه بدمذهبه دي. موږ مسلمانان دای په پاټلی روان شو، دا بده ورځ به موږ لالي ده. ومانا مائلاتنا قیل عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه. مائلات یو معنا دا ده چې پردي سړي به ځان ته مایله کوي، چې ځان به داسې جوړوي چې پردي سړي راته وګوري، که نه هم ګوري ورته یقین وکړه سپین ږیری به هم ورته ګوري چې دا څه شی راوتی خو ګوره یې به نه خاص نه چې په دې خوشحاله شي چې والله دا خو موږ یاد کړو بس ورته به ګورو. سترګو ته لګام واچوئ، کمپټۍ ورته واچوئ، غرکۍ سره یې پېژني، خوندونه تیالي ګیره به ځان ته داسې ونیسي چې اوف د دې سپینې ګیرې باوجود به زه ګورم اوف او توف دې شي په ما باندې داسې ځان ته ووایه بانې جوړې. بله معنی دا ده چې د الله د طاعت نه به روګرداني کوي چې څه پې لازم دی به نه کوي. په ښځو څه لازم دي؟ کاش چې تاسو سره ټایم وی، خو ځکه تاسو سره ټایم نه وي ځئ نو تلی شئ، څوک خو به یې واوري که نه. په ښځو څه لازم دي؟ زه دا چغې وایم خو زمونږ دا لوسپیکر وړوکی دی څوک یې نه اوري، غوږ ورته نه ږدي. په ښځو دا لازم دي چې شته خاوند والا ښځه یي دا به سینګار کړي ګرځي کور کې. د ګوتې چې کوم کالی دی دا به هر ټایم په ګوتو وي، د لاسونو د لیچو چې کوم کالی دی دا به هر وخت په لیچو باندې، د غوږ کالی دی په غوږ کې وي، د پوزې دی په پوزه کې وي، د سر دی په سر کې وي، د غاړې دی په غاړه کې وي، د خپو دی په خپو کې وي، هر ټایم به په بکس کې به نه وي. دا یې لګیم که نه سپیکر دا ورته ورسوئ، دا ورته غوږ کې لګیم، غوږ کې دا نه کېږي بیا. هغې وایي چې ګیندا ځان له ترخص دي وایي دا د خدای حکم دی وزنانه ور وګرځئ. او ښایسته جوړه به خاوند ته چې ښایسته جوړه پیچکې به هم جوړوي په کمره کې خاوند ته پیچکې غاړه هر څه به جوړوي، نکریزې به د دې لاسونه به د نکریزو نه خالي کېږي. نبي علیه صلات وسلام اچانک یو ځلې د یو زنانه په لاس نظر شو لکه د سړي په شان نوکونه یې سپین وو. اوهو وي دا څه کوئ تاسو به نوکونه سپینېدو ته نه پرېږدئ، یعنې لاسونه به بې نکریزو کوئ نه. زنانه به هر ټایم نکریزې پورې کوي. خو کومه زنانه واده کړي د خپل خاوند په مخ کې که د خاوند چاپې خوښي چاپې دې مچې بهترین ښایسته خبرې کړي قسم په خدای د کور نه به د جنت ماحول جوړ شي. که دې سړي مونږ د الله رسول خو د دې زنانو خیرخوا دی که نه خیرخوا نه تاسو وایئ خیرخوا دی، دې سره به د دې زنانه کور آبادي. قسم په خدای که دا خاوند پردی ښځې ته وګوري بیا چې هر وخت کور کې دا ښځه سي ناوې کړي ګرځي، دا خو مړه دی چې په د ولیمې په ورځ باندې بس هغه جوړه ویستې ده د ناوې توب بیا اچولې ده بیا اچولې ده او چې ورته وایې چې لږه واچو اوس شرمېږم چې ښه ډبلی که نه بس هم نه رسي چې دې ته د لزش نه چوکو نیسم. دا د الله د رسول ډېرې ښکلې خبرې دي. نو چې ته ځان نه ناوې کوې که نه او نکریزې نه پورې کوې او کالي نه اچې او میک اپ نه کوې خاوند ته که نه او چې دا خاوند بیا وایي چې دویمه کوم او ته بیا ماله رالې چې استاد جي لږ تعویض راله که په خاوند مې څه چل شوی دی زه به ورته وایم تا پې کړي دي مکو چې څلور وکړي او وکئ زه به دله مفت نکاح وتړم که تاسو نه ما د نکاح پیس واخېستو بیا ووایي دا یو کیلو کجورې هم په ما شوي دا هم دله راوړم په دې سرونه درته شیندم چې پته یې ولګي مړه سره ښکلې خبره ده. دا نو د کتاب نه کوم که نه که دا زما د ځانه خبرې ګوره مولیان مفتیانو ته تاسو دا بیان وروایئ زموږ استاد چې دا بیان کړی غلطي کړې که غلطي راشي بس ما جرمانه کوي کور کې به سوچماره ګرځي صاحبه صفا خبره ده که نه په سوچو په خیرو مړه چې جوخ ورنږدې شي نو بس بینونه به ترې خېږي د ترخ نه او د خولې نه او نه به ټوسپیس او نه بسي او نه بسي او د لوګو بین به ترې خېږي او د مسالو بین به ترې خېږي او د هوږې او د پیازو بین به ترې خېږي او د میخي بین به ترې خېږي. د خدای خاطر وکړئ دا په تاسو باندې نبي علیه السلام رحم کړی په دې زنانو چې په ځان رحم وکړه 4 وخت صفا سوتره ناوې کړې ګرځي که د دویمې ښځې یا د بلې ښځې صفت وکړو بیا ووایي نو هغه چې لارې ته روځي صاحب ساده روانه وي نو ساده کې چې ځي هغې خو خیره نه ځي که نه په ساده چې روان وي خیره نه چې وګوري دې لیونی شي چې کور ته راشي دا ماسې وګوري که نه نوکره او مالکه کې فرق نه چې مالکه کمه یو او نوکره کمه یو کېدای شي نوکره ترې نه ځان زیات جوړوي راجوړي سبق یې اوس ورکړم جوړه ده خبره ښه زه دا حدیث کې لږ وضاحت شته دی اوږده شوه خبره څه سبا ووایي بیا یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام.